او موږ شرعي حکمونو په باره کې سوچ او فکر نه کوو چې څه وشو هغه وشو دا دې ته هم توجه نه وي چې هلکه دا پلانکې مونځ دی ما وکړو په ټیم مې وکړو که ومې نه کړو دا پیسې دي دا کور ته رالې دا په کومه طریقه رالې دا حلالې دي او که دا حرامې دي دا زما د نګرانۍ د لاندې چې کم اولاد دی د دې په باره کې به زما نه تپوس کېږي زه د هغو لږ حال احوال واخلم چې هغوی څنګه دي د الله پیغمبر حضرت فاطمی رضی الله عنها ته فرمای یا فاطمه تعملی فاطمی عمل کوا فإني لا املك لك من الله شيئا که عمل نه نو زه ستا دپاره هېڅ هم نشم کولی دغه رنګې لباس دی په هغې کې موږ سوچ او فکر وکړو دا لباس زموږ په کومه طریقه باندې اغوستلی کېږي د کور نه موږ راوځو موږ د آدابو خیال وساتو د سنت طریقې مطابق د ژوند تېرولو موږ خیال وساتو کم ځای کې زموږ نه سنت پاتې کېږي کور نه وځو کمه خپه راوباسو کور ته ننوځو کمه خپه دننه کوو او کور نه راوځو کمه دعا ویو که دننه کېږو کمه دعا ویو که نه ویو جماعت ته راځو دا تمیز په موږ کې شته دی که نشته دی چې موږ جماعت ته په کومه خپه سره چې دی نو داخلیږو مؤذن اذان کوي آیا موږ هغه اورو او که نه د هغې په دوران کې موږ خبرې کوو دا ټول د ژوند د تیرولو طریقې دي د نبی علیه صلات وسلام ښایسته سنت دي او دا دنیا اسم فانی ده په ما او تا باندې چې دی نو تیریږي د نن نه موږ چې دی نو دا عزم وکړو دې ته ونه ګورو چېرې زموږ خو لا عمر شته دی موږ په خپلو سترګو دا هر څه ولیدل که نه دا مرګ څومره اچانک راځي هېڅ ګارنټي نشته دی زما او ستا د زندګۍ بس دا کومه زندګي زموږ دا روانه ده دا زموږ په عمر کې بهترین وخت دی د دې ځینه موږ چې دی نو خپل قدم روان کړو د دې ځینه موږ د خپل آخرت د جوړولو او د خپل د قبر د پاره او د هغې د عذاب نه د بچ کېدو د پاره موږ د اوس نه تیاری شروع بیا موږ ته مهلت نشته دی دا زموږ اوس چې دی نو سیزن دی او د دې سیزن نه وروستو بیا چې دی نو بل سیزن نشته دی دا د ځوانۍ سیزن دا د عمر سیزن د دې په باره کې به الله تعالی تپوس کوي حساب او کتاب به کېږي څونه دې پکې ګټلې وي او څونه دې چې دی نو بېللې دي نو زموږ د وس نه چې دی نو انشاءالله دا کوشش خو به کوو که چې دا خپله زندګي به برابرو مانځه کې کم ځای کې زموږ خللي نور د الله د کتاب سره زموږ په کم ځای کې چې دی نو هغه ټکراو راځي زموږ د کارونو دغه کارونه دا به چې دی نو موږ شاته کوو د الله کتاب به چې دی نو مخې ته کوو الله یې د عمل توفیق راکړي.